السلام علیکم دوستانو د علیزا سحر انټرویو راغه د دې یو ویډیو وایرل شوی و لیک شوی و چې د هغې نه فس خلکو وی خودکشي وکړه چا سویل چا سوی د هغې ویډیو راغه هغې ویل چې دا کس د اوکاړې او تاسو په خامخ د سکرین باندې وینئ نوم یاد کړی نه دی وی د سره زما ګپ شپ او وی ما ته پته نه وه چې دی به ما سره داسې کوي وی د سره ما ګپ لګولو بس دې چې کوم دی نو د زمانه چېرته ریکارډینګ کړی دی او دا د لیک کړی دی او اوس د پسې چې ما سایبر کرایم ته لاړم ما ورپسې رپورټ وکړو نو یې چې پته ولګوله دی اوس په قطر کې دی پاکستان کې نه دی او که دی پاکستان کې و نو دته به بیا ما ویلي و د سره به زه پوهه شوی وم نو اوس د کس دا بیان ورکړی دی چې ویډیو ما نه ده شیر کړی او دا ما صرف ایډیټ کړی ده نو سایبر کرایم والا وایي چې تا ایډیټ کړی ده او که تا پوسټ کړی ده ته دې جرم کې مکمل شریکي او دا خو تا په ځنګل کې لکه د اور غوندې خوره کړې ده په هر یو پاکستاني ته دا ویډیو رسېدلې ده نو دا جینۍ وایي چې نن سبا خو د خلکو غټې غټې خولې دي ټیک ته زه منم چې زمانه غلطي شوې ده خو ده چې کوم دی نو غونډې دنیا ته ښودلې ده نو د ده غلطي څوک نه مني او نن سبا په پاکستان کې هر سړی دې ته ناست دی چې بس سوشل میډیا ته ناست دی چې موږ له څه خبر میلو شي او موږ ورسره څه دروغ کو څه رښتیا کو او هغه خلکو ته ورسوو نو که دا کس په پاکستان کې و نو دته به ما ویلي خو اوس هم سایبر کرایم والے چې کوم دی کیدای شي دی اریسټ کی گرفتار کی بیا به د سره خبرې وکم نو ملګرو ډېرو کسانو ورته کمنټونه کړي چې دا خو غلطه ښځه ده او ښې کړي دي او داسې کړي او هغسې کړي دي او څوک کسان وایي چې دا مشهورتیا لپاره کوي نو تاسو په سکرین باندې وینئ چې د مشهورتیا لپاره خو دې له هېڅ کمي نشته دا وګوره دا دونه سبسکرایبر دي دومره فالوور دي په ټیک ټاک باندې دونه فیسبوک اکاونټ باندې دی او د انسټاګرام سکرین شاټ یې ما نه راغشتې نو دې خو که د خپل وایرل کولو دپاره ده نو ښه فیمس جینۍ ده دا هم ښه نه کوي لکه یو مسلمانه ده داسې دې دا ډریسینګ چې وګورئ داسې دا جامولی چې تاسو وګورئ ښه نه کوي خو د بل کس چې هم دې نو ډېره زیاته ناروی کړې ده او دا وایي ټیک ته چې زما نه غلطي شوې ده خو ده خلکو ته د په ماله په اعتبار کې ولې ټک راکړی دی نو که سوچ وکړو نو دا یو ښه خبره ده چې زه ویم چې زما رایې ځکه چې دا نورې جینکۍ خبر شي او دوی بیا په هر چا باندې ټرسټ نه کوي تاسو په دې باره کې څه وایئ کمنټ کې ووایئ